سلامونه ملګرو، څنګه یې ښه؟ امید کوم چې خیر خیریت سره به یې. یو ځل بیا د نوي ولاګ سره پاڅېدم. نن ورځ هم د جمعې وه، د کار هم چوټي وه، نو ځان مې ورته فرېش ما ویل راشه نور خاص هم څه نشته، خو چې د خپلې د کار د کپړې ورته وینځو. خو چې سرف مې وکتل سرف نه و، نو ما ویل ځه چې ځو بقالې ته، بقالې نه سرف راوالو. ځان له هم د خوراک سره والو، ولې چې زه خو چې سهار کې چای وڅښم بس غونډه ورځ مې بیا ګډه وډی. چای په ما ډېره بده راځي. اوس تقریبا 9:30 بجې دي. دا ټایم موسم لا ګزاره کوي، خو چې 12-1 بجې شي ته به وایې خو دا انور چېرته ښکته راکوز شوی دی، دومره ډېره ګرمي. زموږ په ځای کې بقالې هم غونډې بندې دي، ولې چې دا غیر قانوني دي. خو چې دې بقالې ته رالم دا یو کولا وه، چې د نه مې تپوس وکړو، نو ده ویل چې موږ وله رخسار څه برابر کړل، اوس به د هر ټایم کولا وي. بس زه هم ورغلم، ما هم سرف راواغېستل. ما ویل چې زه لاړ شم، ولې چې بیا د لمانځه ناوخته کېږي، نو ځان به لمانځه ته هم تیارول غواړم. چې دې خوا رالم نو دې فرج کې پۍ پراته وو، نو ما ویل راشه چې په ځان هم لږه خرچه وکړو. نو بس یو بوتل پۍ مې راواغېستل او بس کاونټر ته ورغلم. هغه 5:30 بېل شو، نو ما ویل واله بس زه هم را روان شوم. د پیونه مې ورته یو ګوټ وکړو، ولې چې سهار وروسته مې اوبه هم نه وې څښلې. دوکاندار هم راته حیران و چې ته سامان اخیستو له راغلې که نه د فلم شوټینګ له راغلې. زه خیره کور ته راورسېدم، کپړې هم زما په انتظار وې. د جمعې په ورځ مې آرام په نصیب کې نشته. کپړې خو ډېرې څښاوې، خو ما ویل راشه صرف د کار دا به دې وینځو، د نورو سره به بیا ګورو. ونډه هفته کارونه وکړو. موږ ویل ځه جمعې په ورځ به پکې دمه وکړو، خو چې بېګا لاړم مغسلې والا هم بند و. ما ویل ځه اوس بیا په لاسونو وینځو، ولې چې واشنګ ماشین خو خراب شوی. سوچ کوي په سعودي عرب کې هم مزې دي، خو دلته هر یو سړی خپل محنت کوي او ژوند تېروي، ولې چې دلته به هر یو کار پخپله کوې، کپړې به هم خپلې وینځې، کار به هم پخپله کوې، ترکاري به هم خپله پخوې. ولې چې صحیح ژوند خو د مسافرو دا دی. سعودي عرب ژوند چې بر نه څومره ښکلی ښکاري، خو دومره دننه محنت والم دی. خو بیا هم الحمدلله هر څه زده کوو او مخکې روان یو. بس د خیره سره کپړې خو مې وینځلې، اوس به ځان تیارو، اوس به خپلې کپړې استري کړو. بس د خیره سره کپړې استري کېږي، بیا د جمعې د لمانځه دپاره ځان تیارو. کپړې خو مې استري کړې، اوس ورځو چې ځان تیار کړو لمانځه ته. ځان خو مو ریډي کړو، بس چې زه اوس لمانځه له خیره سره. دا زموږ یو بل ملګری زاهد خان دی، هره جمعه زموږ خواله راځي، ولې چې زموږ سره یې طبیعت لګي. خو ما ته هم چې حاجي نماز ولې په سر ایښی و، ده ویل یار لمر ډېر تېز. جومات ته راورسېدو، خو جومات کې ډېر زیات رش وي، نو په دې کوڅه کې به لمانځه ته ودرېږو. بس د خیره لمونځ مو وکړو، په لاره را روان وم. عدنان خان هم راسره میلاو شو، ځان له د بقالې نه څه سودا مودا هم راواغېسته. د عدنان خان هم کم از کم څه 6 کاله وشو چې په سعودي عرب کې. عدنان خان هم ډېر زبردست انسان دی. موږ اوسه پورې یوه دېره کې وو، خو که ځان لږ ګنګ شو نو بس ځکه اوس بېل بس زه هم کور ته راورسېدم د خیره سره. دا زموږ نننی ولاګ و. زموږ ولاګ مو خوښ شوی نو پلیز زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ښایسته ښایسته کمنټس راته وکړئ. والسلام.